کورمي ضلع په چنار کې د تعلیمي ادارو استادانو او طالب علمانو امن کې د کردار حواله سره یو سیمینار تبیه شوی و چې پکې د سکولونو استادانو پرنسپلز او هډ ماسترانو نه علاوه ضلعي انتظامی ګډون کړي وو. په دې موقع ضلعي انتظامی مشرانو نه علاوه تعلیمي ادارو مشرانو قیام امن کې استادانو او تعلیمي ادارو خپل کردار ادا کولو باندې زور راوړو او ویل چې استادان د قوم معماران دي، هغوی د بچیو ذهني نشونما او تربیت کې مهم کردار ادا کولی شي. سن اف ام 96 ریډیو سره خبرو کې زنانه د سکول مشران ویل چې استاد د بچی تربیت کې غوره کردار ادا کولی شي. As a female مو خپل انسټیټیوشن کې ایجوکیشن انسټیټیوشن کې دا کردار ادا کوي شو څه بچایو کې لږه پوزیټیویټي راولو ویلې کې څه بدامني باجی نه بچی خوف زده وو لکه ذهني طور پر ډیر خراب وو سکول ته راتللو قابل نه وو نو هغوی کې لکه پوزیټیو تھینکینګ راوستله دی مو کار وکنه سپیشلی مو بچی ډیر ریلیکس کړلو او ډیر لکه هغه ټایم کې فیول ډیره زیاته کمی وه هغه باوجود مو خپله څه راغللو هغه نه بعد بچي سکول ته مو راوستو نو مو اول هغوی ته اویرنس راوستلو پوزیټیو تھینکینګ مو ورکې راوستو څه ایجوکیشن زه یې کوله دا ډېر دور نه غټ نقصان دی که نه ایز ا سکول هیډ یا ایز ا ایجوکیټډ طبقه موږ خپلو سکولو کې خپل بچیو ته ښیی شو څه امن څه فواید دي اور مختلف قسمه څه کوم حالات خراب پاتې شوي دي هغه باندې کوم نقصانات دي هغه نقصانات هم خپل بچي خبروای شو. د تعلیمي سیمینار کې د پرایویټ سکولونو استادانو او د سکول طالب علمانو هم شرکت کړي وو. په اخیره کې سیمینار کې هم د اونات نه علاوه قومي ترانه پیش کوونکي طالب علمانو ته انعامات هم ورکړي شو.